جرګه په پښتنو کې د قدر وړ هغه روایت دی چې پښتانه پرې د یو بل مړی بخي او هغه لوی لوی کیسونه چې د وخت عدالتونه یې هم نشي حل کولی، نو دغه کیسونه په جرګه کې په خشان حل شوي دي. هم دغه شان د اریچن د اسماعیل او د زبیر شاه خاندانونو یوه لویه تریخه دښمني په خوږه رورۍ کې بدله شوه. 26 کاله اګاو د دواړه خاندانونو ترمنځ د ځمکې په وړه شان ټوټه دښمني شروع شوې وه چې همدا مهال پکې 14 تنان قربان شوي دي. ولې د سیمې عالمانو او د جرګې په کوششونو دواړه خاندانونه رضا شول او باقي پاتې ژوند یې په امن تېرولو سوګند پورته کړو. هم په دې کی اریچن سیمه کی ولویا غونډه وشوه چې په بزرګونو شمیر کې خلکو ګډون وکړو. پخوانی ایمنه مولانا محمد قاسم، مفتی کفایت الله، مولانا عزیز الرحمن نظاروی، د جرګې مشرانو حاجی اجمیر خان، حاجی نور عالم خان او میراج خان په موجودګۍ کې دوانه ډلې یو بل غاړې ورکړي او تیر شوی ژوند یې لوی عذاب وګڼلو. یو ګلی کې امن نه، په یو کور کې امن نه، په یو ملک کې امن نه، یو بادشاہي سلطنت کې امن نه. داغه د حالاتي دروغ خدا اهمیت ته جنن تاو کتل 10 کال او شو داغه کورونه لوټي دي، در په در دي، خاور په سر دي، او نن چې کوم د شعر او شکر شو راغون شو. دوی ته وایم چې ان شاء الله تعالی آینده به ورولي کوي او تاسو اوس نه ران کیږئ، تاسو پښتانه ځان جوړوي، تاسو به د علاقې نه اوس شخړې وباسئ. څنګه چې تاسو شخړه خو دې په ختمه کړله، نو زه بیا هم ټول پښتنو ته دا اپیل ورکوم چې من د دښمنۍ ختمې کړي، لانجې ختمې کړي، ورونه جوړ شي. زه هغه خلکو ته دا پیغام ورکوم چې مثلا دې دښمنۍ زه په خپله باندې اتیش کاله ستړی کړم او دې ټول قام ته زه دا خبره واضحه کول غواړم چې په دې کې هیڅ خیر نشته دی او دښمني څه د خیر شی نه دی. که په دښمنۍ کې خیر وي نو ما او زبیر شاه به پکې بیا مونتی وي. نه دي پکار دي، قسمن پکار دي، ټوپک کلچر ختمول پکار دي. زما د ټولو نرو د همزولو ته دا خاص دي. مونږ له پکار دي چې خپلې لوی وړې شخړې د جرګې مخې ته کېدو چې د امن ماحول نه خرابېږي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکان. Okay.